أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. آیت صحیح دے گا نا؟ صحیح دے. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. سورة الصاد کی 63 نمبر آیتی کلیمہ دے. 53 نمبر آیت. ہر کله چې مخکې حال د مشرکانو ذکر شو په جهنم کې دننه چې عابدانو معبودانو مشرانمو کشرانمو چې په یو بل باندې توانونه ولګول اوس دوی دا خبره په دې جهنم کې کوي چې په دنیا کې بعضې خلک وو چې هغې ته به مونږ شریان وي او مقصد د دوی په دې کې مؤمنان دي. دی به وایي چې مونږ هو جهنم کې هغې نه وینو چې هغې کوم طرف ته تللي دي. حال دا دی چې هغې شریانو په کار دا دی چې هغې هم دلته او به وایي دي څه وجه ده زمونږ دپاره چې مونږ نه وینو سړي چې مونږ به شمارل هغې لره د شریانو نه. څه وجه ده چې مونږ هغې وینو نه. رجالن منه سړي چې مونږ هغې شمارلی وو د شریانو نه. شریان په خپلو مؤمنانو ته به شریان وي. اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. آیا ګرځولي وو مونږ هغې لره مسخره کړې شوې یا کږي دي د دوی نه سترګې زمونږه. اتخذناهم سخريا کې دا حمزه د استفهام ده په دې کې چې کومه حمزه وصلي ده حذف شوې ده او دې ته استفهام د تقریر وایي. لکه زمونږ سترګې د دې نه کږې دي ځکه یې مونږ نه وینو. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. یقینا دا څه چې ذکر شو دا واقعي خبره ده دا واقعي خبرې دي. جګړې وایي د اور والو په اور کې دننه ځکه مخکې په اور کې دننه د دې جګړې ذکر شوي. مشرانو کشرانو ته ویل لا مرحبا بکم او کشرانو مشرانو ته ویل چې لا مرحبا بکم. دې ته ویل تخاصم اهل النار. سورہ اعراف کې الله دا مضمون ذکر کړو 4 آیات کې. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار.
وایا یقینا زیر درکونکی یم نشته د حقدار د بندګۍ ما سوا د الله نه چې یوازې دی زورورم دی دې ته شان د نبي وایي او دې ته ویل کېږي طریقه د نجات د عذاب جهنم نه رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار رب د اسمانونو د ځمکې دی هغه چې په منځ د دواړو کې دی زورورم دی او بخشش کوونکی هم دی دا یې صفات ذکر کړل د الٰه دپاره ځکه هو حقدار د بندګۍ هم دی قل هو نبأ عظیم اوایا یقینا اوایا دا قرآن کریم دا خبر لوی دی هو کې ضمیر قرآن کریم تراجع نبأ عظیم خبر دے عظیم شان انتم عنه مورزون او تاسو د دین مخړونکي د حسد او د عناد د وجه د لوی خبر نه وسوک مخ نه لړی کنه د بادشاہ د طرف نه یو خبر راشي یار سړی دا اورېدلو کوشش کوي چالک بادشاہ پیغام را لګلې نو دا هو د لوی بادشاہ د طرف نه یو پیغام دی تاسو وړي وي مخړوي زد او حسد دی حتی رسول ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون زجر دے موردین د قرآن ته په نفي د علم الغیب د رسولنا رسول علم غیب نه لري په غیبونه پوهیږي نشته زما سره علم په مجلس بر باندې کله چې دی خبرې اترې کولې ملأ الاعلی مراد مجلس د ملائکو کله چې دی خبرې اترې کولې په باره د استخلاف د آدم کې لکه وروسته یو آیت کې دا ذکر دی إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين وحی نشی کی دے ماتا مگر د دې وجنا چې یقینا زیر درګونکې ښکارم ما ته چې دا کومه وحی کیږي دا په دې وجه کیږي چې زما صفت دې نذیر مبین باقی د غیب او علم د الله سره دی إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين دا إذ يختصمون والا بیان دی دیتا وی واقعیت ابلیس و دا آدم علیہ السلام پدی کی اشاره ده چې د ملائک د الله لوریانی نشي کېده ملائک چې دي دا د الله تعالی بندگان دي محتاج دي عاجز دي ځکه هو الله تعالی دي ته حکم د سجدي کړی دی نو څوک چې محتاج نه وي نه ته څنګه د سجدي حکم وشي هر کله چې ویلي رب ستا ملائکو ته یقینا زه پیدا کوونکی یو انسان یم د خټې نه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين کله چې زه برابر کم هغه لره پوکم هغه کې روح خپل نانو شی هغه ته سجده کوونکي روح نه مراد دا دی چې د کې پچا دخل نشته اته سجده وکړي بیا دا مضمون مختلفو صورتونو کې الله بیان کړی
خو بعضو کی تفصیلا و بعضو کی اجمالا. ملائکو تیوی چیز پیدا کون کی انسان ام دا خٹینا. دو سوال دلتا کی دادے ملائکو ہو انسان نپی جندو کنا ایہو بشر لیدلے نو. نو سنگ اللہ تعالیٰ دیتا خطاب کی چیز یو بشر پیدا کو ایہو دا بشر ننو خبر. جواب دائے چی بشرن کی معنی وصفی مراد دا. مقصد پا بشر کی دائے چی دا سے مخلوق پیدا کوم چی داغی وجود او داغی بدن با ہمیشہ خکاری پیریان ہونخ کاری کا مگر آغی با پا کپڑوں کی دا خپل بدن پٹ ساتی و دا صفت ہائی دا بیا معلوم. فسجد الملائکة كلهم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین. دی آیت کلمہ کی اندماج دے. اللہ تعالی آدم علیہ السلام پیدا کو خلافت ولور کو دو سجدوں کا ملائکو ٹولو پیوزے مگر ابلیس نکڑا تکبریو کو دیو دا کافران پخوانا پا علم دا اللہ کی. ابلیس نکڑا تکبریو کو داغی دا تکبر وجہ رست ذکر کئی. نو کانا پا مانا ماضی مندے پخوانا دا کافرانو نو و پا علم دا اللہ تعالیٰ کی اچھاتا پتا نو دے منافق ہو یا کانا پا مانا اسوارا دے اسو گرزے دو دا کافرانو نا ذکر چید اللہ تعالیٰ دا حکم مخالفت ہو. ہرچے ملائکو نو دی ٹولو سجدہ اکڑا کلہم دیت تاکید ہوئی پا ملائکو کی ایچا دا سجدی کولو نا مخالفت نہ دے کڑے ذکر کلہم ہوئی. اجمعون کی اشارہ دا حیات اجتماعی تا چھتا سجدہ دی پیوز ہے کڑے دا دانا چنن چاکڑے دا سبا بل چاکڑے دا نا. ابلیس پدے کے سجدہ ونکڑا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. اوی اللہ تعالی ابلیسا سشی منکڑی تالرا دا سجدی کولونا حقا مخلوق دا چی ما پیدا کردے پخفلو دوانو اللہ سنو. سشی منکڑی دا سجدی کولونا آنچے فعل مضارع بانی داخل شوی مانا مصدری بکے لما حقا مخلوق تا چی ما جوڑ کردے پا دوانو اللہ سنو. استکبرتم کنت من العالین تا دعوت تکبر کردے داو کتئی پا حقیقت کی لوی کون کنا حقیقتاً دلوی خلق نیو کنا آسی دعوت کردے دا. نو قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. دا دلیل پیش کئی ما سجدہ زکو نکڑا چیزہو دا آدم علیہ السلام نغورم نغورا سنگ ناغورتا فاضل مفضول دا سنگ سجدہو کی. اللہ تعالیٰ وی چی آدم علیہ السلام ما پخپل لاس جوڑ کرے دے و دے تسنیم ذکر کا بے یدیہ کما یلیق بشانہ. دا اللہ تعالیٰ دولاسون دی سنگ چی داغ شان سر لائق دی
د سلف او صالحین په دې باندې دغه عقیده او نظریه ده تعویل پکې نه کوي دارنګ تشبیه پکې نه کوي دای معنا د حقیقت الله ته معلوم او دا بیا د آدم علیہ السلام خصوصیت هم شو او نفس د انسانانو شرافت هم شو چې الله تعالی په مخلوقاتو کې انسان چې د خپل لاس جوړ کړي کم خلق چې دل د بيدی معنا په قدرت سره کوي د کاغی د الله اسماء او صفات نه مني نو پدې اعتراض دار چې بیا د آدم علیہ السلام خصوصیت صفات شنو دازیو اسمانونو زمکه الله په خپل قدرت پیدا کړی دي سارویم پیدا کړی دي غیانم پیدا کړی دي خریم پیدا کړی دي نو د آدم او د دې پمنځ کې فرق څه شو بیا د تعویل وای وګت باز عقاید او کتابونو کې په دې مسله شوه بارحال ابلیس سجده ونکړه ولی وې د زغورم ددنه ولی غوره تازه پیدا کړم د اور نو دې پیدا کړې د خټینا دای د غوروای د پاره دلیل پیش کو او د دې تبع قیاس وای د قیاس کو چې دا اور چې د کنه دا د خټینا غوره دی خو په قیاس کې د خطا شوی دی مفسرین په دې مقام کې لیکلي دي چې د ابلیس دا قیاس په 14 وجوه باندې غلط دی اور چې ده کنه دا د خټې نه غوره نه دی اور کې چې یو شیز ورواچې نو ختمي او سیزن کوي بیا خټه چې ده کنه د دوه سیزونو نه جوړي پدې کې وبم شامل دي خټه اله خټه ګرځي چې وب پکې واچي بغیر د وبونو خټه نه جوړيږي دو جنسونه په آدم علیہ السلام کې یوځیو یو خور او بلوبو بیا د خور فواید چې وګوري د وبو فواید چې وګوري نو ابلیس په دې کې بغلطو قیاس کړه او غلط شوی هغه تفصیل زدلته نکوما قال فخرج منها فإنك رجيم او الله تعالی اوزد دې زایا یقینا ترټل شي وان عليك لعنتي الى يوم الدين او یقینا پتا باندې زما لعنت دې تر ورځې د قیامت پورې نو قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون او ابلیس رب مهلت رات کې ماته تر ورځې د دوباره ژوند پورې قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم او الله تعالی یقینا ته د مهلت درکړې شونه خو تر ورځې د وخت مقرره پورې مهلت در کوم هورز به مقرری چاغي د فنا د عالم وي ابلیس دا او خیارتیا کوله چې د مرګ نزان بچ کما فانظرنی الی یوم یبعثون چې دوباره جون راشي عمر ختم شو کنه الله وی چې نه مهلت در کوم هورز به معلومي پتا به مرګ خامخا راځي دیو جن ابلیس الله تعالی دا مهلت ورکړي تر قیامت پورې به ژوندې اولاد مشته نسل مشته نو کان فبعزتک لأغوینهم اجمعین او ابلیس زمانی قسم استا په عزت خامخا زب گمراه کوم دی ټول لره د آدم علیہ السلام چې کوم اولاد دی ټول بز گمراه کوم
قسم مخړو आराफ की तीर्शिव चे लाख्तनिकन ज़ुर्रियता वागे बपक्या छो लक सारवी चे खलक दवा को पजोर बाने राकागी दगा से बज़द दा औलाद राकागम दीन नबे राकागम टोल पर राकागी नना इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन मा सिवा द बंदिगान उस्ताद दीन च बच सातली शीरी मुखलसीन दी बच सातली शीरी और दा बलक कसानी व कलील माहुम नौकान फलहक वलहक अक़ूलु लअम्लअन्न जहन्नम मिनक व मिम्मन तबिअक मिनहुम अजमाइन नोवी अल्लाह तला दा हक खबरी ज़मान दी और हक हमेशा वायम फलहक मन फलहक मिन्नी या हाज़ल हक दा खबरी यकीनी दी वलहक अक़ूलु हक हमेशा वायम अगदा चिज़बड़कुम जहन्नम दस्तान और दाग चान चिताबिदारी क्रिस्ताद दे ठोलोना सूरह हूद की मुयो सन्नुल सयात की सजदत याल सयात की दाद अल्लाह द तरफ ना खबरी दी नकुल मा सलुकुम अलैहि मिन अजरिन व मा अना मिनल मुतकल्लिफीन दामियन की जिकमी खबर बयान शेवे दे टोलो तो जुमले मोतरिजी हुई दा असल की सलूर शपेतमायत सर दे ताल्लुक दे मियंस के जुमले मोतरिजी हुई सलूरम शपेतमायत के सू कुल इन्नमा अना मुंज़िरुन व मा मिन इलाहिन इल्लल्लाहुल वाहिदुल क़हार ज़च अल्लाह तला राले गलेम यर दरकून के राले गलेम आग़ज़ सर बोलगे ज़मा खबर उमने आवाए चज़वारम सासना पदी खबर हो सैवज़ पदी सैवज़म नवारम और नई मज़द दरोग जोड़ा उनको ना दजान न दरोग न जोड़ों मुफस्सिरीन विची वमा अना मिनल मुतकल्लिफीन पदी की दजान न फतवे वर्कवलम दाखिल दी यो मुला दे यो आलिम दे या यवाम सड़े दे मुफ्ती दे प मसला बांधे न पोईगी दे दरोग हुई जान न दरोग जोड़ के जवाबू की दा मिस्ताक दे आयत कलीमी दा से बन के अहादीसो के राजी जे पयो मसला न पोएगी नो लादरी वाइज न पोएगम दजान न जवाब न के हदीस बुखारी की राजी नबी सल्लम फरमाई फ़इन्न मिनल इल्मि अन तक़ूल मा ला तालम अल्लाहु आलम दाम यो अज़ीम शान इल्म दे छुपागा मसला की तवे न पोएगम और अल्लाह पोई दा इल्म शु ज़का अल्लाह खपल नबी तवी वमा अना मिन मुतकल्लिफीन हुआ है चीज़ दरो न जोड़ों पर मसलों की अब्दुल्लाह इब्न मसूद हुई अल्लज़ी युफ्तिन नास फ़ी कुल्लि मसअलतिन मजनूनुन आगा सड़े पारा मसला की दे जवाब की नुदेले वने दे सरंगिता तारा मसला याद दा नन सवा को आलिम दे का अमीरे कयो क्लास दोई वीली दे का नी वीली का कारी दे का हाफिज दे न टोल द सेल मुफ्तियान द दीन पर मसलो बदा से वर्जी तवे दी समा पीएचडी करे दा और गरीबानान बद दीन न खबर नहीं
د قرآن کریم پا آیتونو به عبور نه لري، پا حدیثو به نه لري، د لغت په کتابونو باندې پوهه نه وي، دا علم و فتواجاتنا د علماء کتابونو نه خبرئ او بس مسئلے به کوي لګیا وي. دا سونه یو عظیم جرم دی، عظیم گناه ده چې په مسلو کې دروغ وي. دا خو د علماو کار دی کنه، او بیا په علماو کې هغه علما نه چې اخونانی اخون مولا کاردان دي، هغه علما چې غیل الله تعالی په ورکړي، هغه په عربیت په کتب باندې ماهرین فی الفن احادیث نه خبري دې ته فتوا نه وی کنه چې د یو اردو رساله وګوري او په اردو پوهیږي او فتوا ورکړي، یا د پښتو یو کتاب وګوري یا یو کیسټ او بیان ووري. نو دا ډېر لوی ظلم شروع دی په معاشره کې، او دې ته ظلم وی د دین په جامه کې، او دا لوی فساد دی. خلق و فساد دی ته وی چې څوک چا نظم کوي شي، څوک قتل کی غلاو کی، دې ته فساد وی. هو دا دنیوي فساد دی، دا دومره نقصان ده نه دی. دا فسادونو د دې تعلق د دنیا سره دی، او دا چې تاسو کم فساد یادوم نو دا د دین فساد دی، دا آخرت خراب وي. دې ته د هیڅ هم سوچ نشته، هر سړی مولا بادر دی بس. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. نه ده دا قرآن مگر دا نصیحت ده د تمام عالم د پاره، د تمام عالم د پاره، د نصیحت د پاره چې الله را لګلې، دا کتاب را لګلې. او کم سړی ته چې د دې کتاب په ذریعہ خیرخواهی حاصل نشوه، د ته پیسم بیا خیرخواهی نه حاصلېږي، د په دیندارۍ باندې بیا اعتبار نه دی پکار، د په تقوا باندې او د په منځونو اعتبار نه دی پکار. زه د نصیحت په دې حاصلېږي کنه. نو الله تعالی به دنیا ته څنګه دا کتاب رسوي؟ جواب دا دی ولتعلمن نبأه بعد حين. خامخا ته مو پوه شي په حقیقت د حال د قرآن پس د څه وخت نه، د دې د حقیقت حال نه به خبر شي چې څنګه رسو. او واقعي الله تعالی دا کتاب ټولې دنیا ته اوس رسولی دی. دویم تفسیر دا دی خامخا ته به پوه شي په حقیقت د انکار د قرآن پس د څه وخت نه. څوک چې د دې کتاب نه انکار کوي، د دې حقیقت پته به دته زنکدن کې بیا لګي. بعد حین زنکدن د اشاره ده، څه وخت به وي، یو کال، 10 کاله، 15 شل کاله عمر به وي. خود چې د قرآن کریم مخالفتونه کړي دي نو زنکدن په ټیم کې به دته پته ولګي. او قبر تم پدې کې اشاره ده، قیامت تم پدې کې اشاره ده، حین دې ټولو ته شامل دي. بسم الله الرحمن الرحیم. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. دی سورت تا سورت زمر ہوئی، اور اس دی سورت پا آخری آیاتو کے اللہ تعالیٰ دا جنتیانو ذکرم پا زمر سر کڑے دے و دا جہنمیانو ام کڑے دے د ډلو په شکل کې. نو زمر ورته ځکه وایي. ابن کثیر د دې صورت په فضیلت کې یو حدیث راوړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم به هر شپه سورې بنی اسرائیل او سورې زمر لستلو.
وکان یقرأ کل لیلۃ بنی اسرائیل والزمر. او حدیث بیا صحیح د امام ترمذی میں صحیح کړی دی. دی سورت د بلنم سورت الغرف موي ذکر الله تعالی په دې سورت کې د غرف د بالا خانو د جنت ذکر کړی دی. ربط دار چې مخکې سورې صافات کې رد په شفاعت قهریه په بیان د عجز د انبیاء علیه السلام او عجز د ملائکو. نو پدی آیت کلمہ کی ابتلاعات ذکر کئی اور رد شرک فی العبادات بکئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پا مدد اللہ تعالی چاہد پار صفات دا کمال و دا جبروت دی دیر لویو کمالات والا خاون دی. رحمان دے غزان دے چھ انعامات کړي دي په خپل بندگانو باندې قسمه قسم انعامونه دنیوي. رحیم دے غزان دے چھ رحم کړي دي په مغفرت سره مؤمنانو ته. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. نازل دې کتاب دا ذات د طرف دی چې زور ورم دے حکمتونو عالم دے. دا خدا ذات د طرف نه راغلی العزیز الحکیم دی. عزیز کی اشاره ده چې د دې کتاب مخالفت څوک کوي نو پاغه باندې زور کولای شي. حکیم کی اشاره ده چې زری مړی نه رانیسي ځکه حکیم هم دی. دغسې مضامین شورا کې فصلت کې هم ذکر شوي. اللہ تعالیٰ چې دا کتاب نازل کړي نو پچھے نازل کړي. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. یقینا موږ را لېږلی دی کتاب پتا باندې د پاره د ښکاره کولو د حق. بالحق من الاظهار الحق. د قرآن کریم د نزول مقصد دا دی چې خلکو ته حق ښکاره شي. نو حق الخ کار کیږي چې په دې کتاب خو ته ځان پوهه کې کنه. نو فعبد الله مخلصا له الدین. دا کتاب بیا مشتمل دی په دې مسله باندې چې عبادت د الله تعالی کوه خاص په داسې حال کې چې خالص کوونکي هغه لره عبادت. عبادت به یوازې دا کې خاص کې به دین په معنی عبادت. دین په معنی د طاعت سره مرাজি. الا لله الدین الخالص. دې ته علت د ما قبل وی دا ولی د الله د بار عبادت خاص کو. دا ځکه خبردار خاص الله د بار د عبادت خالص او خاص هغه د پاره د بندگی خالص. دلته دین بمانه بندګۍ سره دی ځکه بندگی خالص داغه د پاره خاص دی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. نو کسان چې نیولې دي ما سوا د الله نه نور مددګاران او وای دي چې مونږ بندگی نه کوو د دوی مگر د دې لپاره چې دوی مونږ نږدې کی الله تعالی ته په زیات نږدې کړي. کله دین ته پوسو کې چې د دې بندگی ولې کوي دې جواب کې دا وایي چې مونږ خو د دې بندگی د دې لپاره نه کوو چې دا خدایان دي او دا الہ دي بلکې د دې لپاره کوو چې الله تعالی تم نږدې کی زمونږ شفاعت کی او دا د الله تعالی نازولې دي. نو مشرکین په دې معنا غي بندگی نه کولا. د لات او د عزا بندگی غي په دې معنا نه کولې چې دا الہ دي
بلکې په دې مطلب یې کوله چې دی به الله ته زموږ شفاعت وکړي. نن هم د مسلمانانو برای نام دا حال دی. یاره وایي مونږ خو دې زیارتونو له د دې دپاره ځو، پیر له د دې دپاره ځو چې دی الله ته زموږ شفاعت وکړي. نو وایه د هغه مشرکانو هم دا حال وکنه. ستا او د هغې په منځ کې څه فرق دی بیا؟ هغې هم دا وی تاسو هم وایئ ځکه چې ما نعبدهم الا لیقربنا الی الله زلفا. مفسرین وی چې دا ما عام دی، ذوی العقول غیر ذوی العقول دواړو دپاره راځي. بوتانو پورې خاص نه دی، قبر تم شامل دی، انسان تم شامل دی، ونی تم شامل دی، کانی تم شامل دی. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون. یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ کی دی پمین کے پاس کی چی دی پائی کے اختلاف کی. ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار. یقینا اللہ تعالیٰ توفیق دے ہدایت نور کی آغا چاند جدیر دروغجن میں و کافر میں. کذاب کے بیا مبالغہ دا دیر دروغجنی کفر کی میں انتہا ترسی داسی سڑیل اللہ توفیق دے ہدایت نور کی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. دا خود اللہ تعالیٰ نازولی دی مونگے زکا بندگی کو. جواب دا ہے کہ چری غخت اللہ تعالیٰ چی ودی نیسی اولاد نو خامخا غورا پکڑے بے دا آغا مخلوق نے چی اللہ پیدا کری دی آغا چی خخی. سبحانہ وهو اللہ الواحد القہار. پاکی دا اللہ تعالیٰ دا بارد ولد نو آغا اللہ تعالیٰ یوازم دے زور ورم دے. ولد تا اختیاج ندری، یواز دے زور ور دے. خلق السماوات والارض بالحق. پیدا کری دی اللہ تعالیٰ آسمان نظمک دا پار اظہار دا قدرت چی خلق و تخپل قدرت خکارا کی لإظہار القدرہ لإظہار قدرتی. یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى. دا صفات وګوره. ران غاړي الله تعالی شپه په ورځ باندې، ران غاړي ورځ په شپه باندې تابع کړی دی الله تعالی نور اوس پوښمه دا ټول روان دي نیټه مقرره ده. نیټه مقرره ده سبوی قیامت به کنه. الا وهو العزیز الغفار. خبردار د الله تعالی زور ورم دی او بخشش کوونکی نه. سورہ اعراف کی امداسی مضمون و سرور پنزوز کی تکویر بے لکی کی ران غوڑو دیتا پتہ نہ لگی نظام روان کرے شپشی ورشی ورشی شپشی یو بلکی انغاڑی را انغاڑی. ارکلے چی دداسی صفات و مالک دے نو آغا ولد تا سمختاج دے، آغا نازولو تا سمختاج دے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. اللہ وی کنور تا قتل نشے، سپوگمے تا قتل نشے، آسمان نا عبرت نشے آغا سے نخپل زان تا ہوگو رکنا. دیتا دلیل انفوسی ہوئی پیدا کری ہے تاسو دا یو انسان نا. یب انسان سو کو دا انسانانو پلار آدم علیہ السلام بیا پیدا کرے دے اللہ تعالیٰ دا دغی نفس بی بی داغ ہوا بی بی. سورہ نساء اڑنبی آیت کم دا مضمونو پیدا کرے دے اللہ تعالیٰ ساو دا پانا دا سارمو آت قسمہ
چې داغی تفصیل سورہ انعام کې یو سل دو سلوی خیات کې موجود دے. ثمانیت ازواج. وانزل لکم دلتا انزال پمانا دا خلق سر دے، پمانا دا نزول نہ دے. اللہ دا سارونا آتا قسم جوڑے پیدا کری دی. دلتا پمانا دا راکوزی دو بنکے ذکر ساروی ہو اللہ نے دی راکوز کری. یخلقکم بی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. جوڑوی اللہ تعالیٰ ستاسو شکلنا پگیڑو دا میندو ستاسو کی پیدائش دا یو شکل پس دا بل پیدائش نا پتیارو دریو کی یو پیدائش نبل بل نبل. سورہ مومنون کی سورہ حج کی تفصیل اللہ ذکر کرو. فی ظلمات ثلاث من پدریو تیارو کی دننا دا کار اللہ کی. یو د مور خیټه دا دام تیاره ده، بس رحم د دیام تیاره ده، بل هغه باریکه پرده ده چې معشوم پای کې توشي وي، دې ته وایي ظلمات ثلاث. هېڅوک هملته نه وي، رڼا پکې نه وي، ډاکټر پکې نه وي، د خوراک او څښاک ورکوونکی نشته، او دا نظام الله ګوره روانوي. ذالکم اللہ ربکم له الملک لا الہ الا هو فانا تصرفون. دغه صفتونو والا اللہ تعالی دے چې رب ساسو دے هغه د پاره پورا بادشاہی ده، نشته د حقدار د بندګۍ ما سوا د الله نه. نو فانا تصرفون الله وی عجیبه خبره ده. اوس تاسو سره څه دلیل دی؟ تصرفون من پکم دلیل تاسو اوس د توحید نه اړول کیږي. اوس دلیل پاتې شو تاسو سره؟ دا ټول کارونه هو الله کوي. نو تاسو چې اوس د الله نه ما سوا غیر الله ته موازونه کوي، پکم دلیل کوي. ان تکفروا فإن الله غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر. استاسو خوخدوی آیت کلیمہ کی یو شرط دے بل جزا دا، یو تا علت دا جزا ہوئی، وہ شرط ام ذکر دے، علت دا جزائم ذکر کردہ، جزائی محذوف دا. ان تکفرو کچر تاسو کفر کوئے جزا بیسی فلا تضروہو، تاسو پا دی کفر سر اللہ تس نقصان نشے رسولے. ساسو سخیال دے چھ منگ با کفرو کو اللہ تا نقصان رسو، منگ با گناہنو کو اللہ تا نقصان رسو، نا اللہ تا نقصان نشے رسو. ولی یقین اللہ تعالیٰ بے حاجت دے ساسونا. اللہ تعالیٰ دا چا عبادتونو تا دا چا توحید و سنت تا مختاج نہ دے. ہر کلے چا اللہ تعالیٰ مختاج نہ دے نو منگ دا شرک نہ بیا ولی منع کئی پریدہ چا منگم پخپل طبیعت مطابق اعمالو کو. جواب دادے ولا یرضى لعباده الکفران. نخوخی اللہ تعالیٰ دخپلو بندگانو دا پار کفر منع کئیم زکا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ. او کچری تاسو شکریہ ادا کوئے نو خوخی اللہ غستاسو دا پارا. شکر بمانے توحید، توحید اللہ سو دا پارا خوخی. دل کی دی بل اعتراضوں کو خیر دے کنا دی کفر گناہ بزمون پغاڑی. جواب دائے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. نشی اوچتولے یو بوجھ اوچتون کے بوجھ دا گناہ دا بلچان. دا سوچ و فکر ستاسو غلط دے چی ستاسو دا گناہ بوجھ بمونگو چتو خیر دے.
ثم الى ربكم مرجوكم فينبئكم بما كنتم تعلمون. بیا بستا سرب دور ګرځیدل تاسو نو خبر بدر کې تاسو د عملونو چې کولم څنګه انه علیم بذات الصدور یقینا غد پویا په خبرو چې پسینو کې دننه دي. هر چاته د خپل عمل خبر ورکړي. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. هر کله چې ورسېږي انسان ته معمولی تکلیف د आवाज کې خپل رب ته आवाज وکي. ضرن کی اشاره ده چې معمولی تکلیف معمولی دا څنګه आवाज کې پداس حال کې چې اخلاص کوونکی غلران یو الله ته आवाज کوي. نو ثم اذا خوله نعمتا منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل. بیا چې کله ورکړي الله تعالی د نعمت د خپل طرفان د هیر کې حالت چې دبره بلنه کول الله تعالی غي ته د وړاندې هغه خپل حال د دینیر شي. بیا کم حال د چې ود الله را بللو وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. دیو ګرځي د الله د پاره شریکان دي د پاره چې خلک گمراه کی د لارې داغنا. ليضل کی معنا لازمی متعدی دوانه صحیح دي. دغه بیا د انسان حال دی وي چې کله الله تعالی د شفا ورکی واپس په شرک کفر کې مبتلا شي. هغه حال د دین بیايري چې د پکړ پروت اوس الله تعالی د شفا ورکړه. مضمون بنی اسرائیل کې یونس کې ذکر ہو نو قل تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. او آیا داسې سړی تا مزه حاصل کا په خپل کفر باندې لګ د دنیا بسو مری مزه حاصل کا یقینا تی دور والونا. لقمان پنځم کې داو ستا چې کنا اخری ز ووري امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. اوز کامل مومنانو کردار ذکر کئی. آیا آغا سوچ آغا طاعت کون کے بھی قنوت بمانے طاعت کون کے تابداری کون کے آناء اللیل پاتراف دشپکے ساجدن سجدہ کون کے وقائمن ولاڑی. دا دو صفات ذکر کرل. ذکر سجدہ اکثر اگدئی پا نسبت درو کو قیام اگدی پا نسبت دا قیدہ مراد دا دی نمونز دے. دا ولی کئی یحضر الاخرت دے یریگی دا آخرتنا ویرجو رحمت ربی و عقید ساتی دا رحمت دا رخپل. دا کارون دا دی دا پارکی چا اللہ نے یریگی امید دا رحمت ساتی. د دې لپاره دی نه کې چې خلکو د ځان وښیي چې ما بیګا تهجد کړي دي ښه او خلکو ته یاد دهاني وکړي ښه چاله کې بیګا زم پاسېدلی وم ښه اذان چې دی نن وختي شوی و ښه دا یاد دهاني دي ته وایي که نه دې ته سمعت وایي مانه چاته اورول په خبرو کې هلکه سره یاد دهاني کې مقصد د تهجد و بدائی یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه. د دې جانب مقابل بحذفی کمن لیس کذالک دا پشان دا جاگیری چې د دې صفات او خاون نه دا دوان نه برابر. یحذر الاخرت و یرجو رحمت ربه دیتوی ایمان بین الخوف والرجاء. ایمان با د یری او د امید په منځ کې ساتي
یری کې بم امید بم ساتي دانه چې دوه رکعاته منځو کې او بیا برید دې توکړي ښه او بیا انتظار د وحي کې چې دا وحي وای نازل اکثر خلک یې داسې یو هفته دوه هفتې چې ده دعاګانې کوي نوافل هم کوي مخکې کېږي خو چې یو دوه درې هفتې وشي بیا وتښتي ښه جومات هم پرېږدي هلکه داسې به نه کې ډېر ملګري سادهګانې سادهتوب به نه کې الله نه به امید ساتم یریږي بم دا د ورځې دوه ورځو کار نه دی چې پتا وحي را نازل شي بعض تفاسیرو کې لیکي چې ذاک عثمان ابن عفان دا صفات عثمان ابن عفان کی مو اگر کہ بیا حدیث ضعیف هم دے ہر مومن صفت پکار جدائی ابن عمر داویلی دی ذالکا لکثرت صلاة امیر المومنین عثمان باللیل وقراته او بعضو بکی بیا دا غلو کرنے چې کله کله با عثمان قرآن کریم په یو رکعت کې لوستلو ابن کثیر وی چې لا یصح دا خبرې صحیح نه دي چې عثمان یو رکعت کې قرآن لوستلو صحابو دا کار نه کړی دا دروغ دي بل هذا وهو مخالف السنه خلاف څنګه د سنت نو کې صحابه پیغمبر وی چې درې ورځې نه کم قرآن نه ختمه او عثمان په یو رکعت کې ختم کړی دا د منلو خبره ده دا غلطی خبری صحابه پس خلق ورته پی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب ار کله چې مخکې او صاحب بیان شو د شپې تهجد کوي طاعت کوي اخلاص کوي الله نه یریږي د رحمت امید ساتي دا او صاحب پس سر راځي جواب وشو کنه دا صفتونه چې ځان کې راولي نو دا په علم سره راځي علم چې د یو سړی نه نه بغلطيږي نو څوک به تهجد نه کوي وي ما تهجد کړی دي دروغ به وي بے علم ده نو څوک به داسي چې تهجد به کوي خو خلکو ته بیا ورونی کوي علم نشته کنه نو الله یو آیا برابر دیا کسان چای پوئیږي او کسان چای نه پوئیږي دې استفهام د انکار وي کم کسان چې پوئیږي او کم کسان نه پوئیږي دا برابر دي نه دي برابر اهل علم غیر اهل علم نه دي برابر دیو جن بحر المحیط کې ابو حیان لیکي چې دلته یعلمون علم نه مراد علمی شریعت ته علم المعرفت ده هر علم د دین نه ده مراد د انګلیش علم د دین نه ده مراد د فزکس او د میکس علم د دین نه ده مراد که بعض اسکولونو باندې لیکلي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ده غلط کړي دنیاوی علم نه ده دنیاوی علم یو کسب د دنیا ده د دنیا زندګي تیرولو د پاره یو آله ده چې دنیا کې ترسو ژوندې نو پدغه کسب باندې به خپل زندگی تیرې باقی چې کله تمړ شي وا فائدہ نه درګی کنه او خبره ختمه شو نو ما ابو حیان وی چې دلته علم نه مراد علم الشریعه ده شاید علم الكتاب والسنه وی دی وجن الله تعالی دلته کې مفعول د یعلمون لا یعلمون نه ذکر کړي او وجد آدمی ذکر دا چې خبر اخکار ده هر سړی پدې پويږي علماء غیر علماء نه دي برابر روح المانی لکی اکثر تفاسیر بیا لکی
آیت کریمه ښکاره دلیل دی په فضیلت د علم او د علماو. انما یتذکر اولو الالباب، یقینا نصیحت دی خاوندان د خالص عقل والا. په دې خبرو باندې هغه خلک پوهیږي چې د هغوی عقل صفایي. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، د علماو د پاره څلور امور الله ذکر کړي. قل اوایا نبی، چاته وایا؟ خلقو ته وایا کنه. سورته ویم چې الله وی اے زما بندگانو کسانو چې ایمان راوړی دی، اتقوا ربکم، دی یره کوي د خپل رب. بندگانو ته زما دا پیغام ورسوه چې د رب نه ویریږئ. دا پیغام به څوک رسوي؟ علما. دې ته کردار د علما وایي، خلق به یری. اتقوا ربکم من بامتثال الاوامر و اجتناب النواهی، دې ته تقوا وایي. دویم پیغام دا للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، وی بدای کسانو د پاره چې ښېګړې کړي دي په دې دنیا کې، وی به په آخرت کې حسنه ښایسته ژوند. چا چې په دې دنیا کې ښېګړې کړي دي، دې له به الله تعالی حسنتون ورکوي. حسنتون من ښایسته حالات، ښایسته ژوند دنیا کې هم آخرت کې. احسنو مفعول ذکر نه کو، هر قسمه ښېګړې چې مفسرین چې د دې مراد دعوت ده الی صراط المستقیم. په مخ د ځمکه باندې لویه ښېګړه د مخلوق سره دا ده چې هغې د الله تعالی کتاب او د نبي سلم احادیثو ته راوبلي. د دې نه بله لویه ښېګړه نشته چې خلکو ته د الله دین وښیي، خو صحیح دین به ورښیي. وعرض الله واسعا، تفد یو سال خلق د الله کتاب ترا بللو کې خو ډېر تکلیفات دي کنه. دې کې هر قسمه مسلې راځي، نو هر سړی به د خلاف کوي او د دې کتاب نه به منع کوي. جواب دا چې ځمکه د الله تعالی بالکل فراخه ده، نو چې یو ځای کې دي د دې کتاب بیانولو ته څوک نه پرېږدي، نو بل ځای ته لاړ شه که نه، بل ځای ته لاړ شه، بل ځای ته لاړ شه، خو کتاب بیان به نه پرېږدي. د چا د وجې؟ نو سوال په دې لګي دا دی چې په دې کې خو ډېر مشکلات په سړي باندې راځي که نه. څنګه یو ځای نه بل ځای ته ځي، بل ځای نه بل ځای ته ځي؟ جواب دا دی انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یقینا پورا پورا ورکې دی شي صبرناک د بدلی دی بغیر د حساب. تکلیفات خو به خو صبر وکړي که نه، دا اجر به الله نه غواړي. قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین، دې د دلیل وحی وی او طریقه د تعلیم بیان په قل سره. وای یقینا ما ته حکم کړی شوی دی چې زه د بندګي د الله حکم په داسې حال کې چې خالص کوونکی به مغلره بندګي. دا حکم الله ما ته کړی دی، نو په زړه کې پټ پټ کوه که نه. سله دې دونه انتشار جوړ کړی دی، خو ځان لې کوه که نه. جواب دا دی وامرت لان اکون اول المسلمین، حکم کړی شوی دی ما ته چې زه یم اول د ښکاره عمل کوونکو نه. دا د پټ پټ کار نه دی، حکم دا دی چې دا به ښکاره کې، لکه مسلم کې معنا د ښکاره والی ده. نو سوال دا دی کېدی شي چې د الله د طرف نه دا حکم وجوبي نه، استحبابي وي. نو په استحبابي حکم باندې دونه جګړې ولې کې؟ جواب دا دی قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، وایي یقینا زه یریږم که نافرماني وکړم د رب زما نه د عذاب د ورځې لویه نه.
او عذاب الله تعالی په استحبابي حکم په ترک باندې نه ورکي نفلونو باندې الله سزاګان نه ورکي ک نفل کې او کنه کې الله تعالی چې سزا ورکي نو په فرضي وجوبي حکم باندې ورکي مسلمانانو د تراوون لوی مسله جوړه کړی نه څه حالکه تراویح نفلی عبادت دی هر څومره چې کې ساخو خدا کې کنه کې بالکل کېم نن څه ګناهو پدې کې نشتا کشل کې او کاته کې ک سلويخ کې کدو کې سلور کې استحبابي حکم باندې جګړې نه دی پکار بلکې وجوبي فرضي مسائل باندې باس پکار دي لو یو کیسه دي مسلمانانو جوړ کړی دا نو دلته کې الله تعالی دا ثابت کړ چې نه دا حکم چې الله تعالی ما تکړه نه نو دا استحبابي حکم نه دا وجوبي دي زګې زې اظهار کوم قول الله عبد مخلصا له الدين مخلصا له ديني وای الله تعالی وای نبی الله عبد ګور تقدیم د مفعول شوی په فعل فاعل د سينوي چې قل اعبد الله لکه مخکې ذکر قل اني امرت ان اعبد الله دلته کې الله تعالی مفعول مقدم کو پابود فعل فاعل باندې تخصیص د وجه کنه او آیا خاص اللہ تعالیٰ بندگی کو ما خاص کو ان کے میں مغلب پارا بندگی خپلا دیتا ہوئی تخصیص العبادت للہ تعالی عبادت بکے خدا اللہ تا پارا وے گورے کے نو فعبد ما شئتم من دونه بندگی کا دا چاچتا سے غاڑے ما سوا داغنا ما سوا چیزا بندی غاڑے کوئے استاسو خدنو نقول ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه او یقینا پورا تاوانیان دي کسان چې تاوان کې چول خپل ځانونه خپل بال بچ پورز د قیامت یواز خپل ځانونه بال بچم ګور تاوان کې چولې دي پورز د قیامت بسنګ تاوانیانی من نتیجه د خسران به ښکارش تاوانیان اوسم دي خو په آخرت کې به دا تاوان بالکل ښکارش الا ذالک هو الخسران المبین خبردار دا مذکوره سيزونه چې دي ګنه دا تاوان ښکار دي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل دیتا ہوئی کیفیت الخسران ددید پانا ددید پاس بسوری دورنا و ددید لاند نبسوری لاند بدم سوری دوری برن بم سوری دوری دیتا ہوئی طبقات النار دور طبقی بھئی دیتا اصل کی مشاکلتن لفظی ہوئی لاندې او بر اوري د دې معنا دانا چې هر طرف نه وده پور کیږي ذالک یخوف الله به عباده یا عبادی فتقون دا یری الله تعالی بدی سره خپل بندگان نو یو زما بندگان او زمان او یریږي پدی عذابونو سره الله بندگان یری والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله حال د موحدینو ذکر کې پشپغو صفات آګسان چای ځان ساتل د بندګۍ د کولو د طاغوت نه آګسان چای ځان ساتل د طاغوت نه د بندګۍ کولو دا غینا ايعبدوها دا بدل د طاغوت نه د طاغوت د بندګۍ کولو نه ځان ساتلې وانابو الى الله یو ګرځي الله تعالی ته په اخلاص لهم البشرا ندی د پاره ډېره خوشالۍ دنیا کې آخرت کې قبر کې
فبشر عباد الذين يستمعون فبشر عباد نذیر ورکا زما بندگانو تا دا سوق دی الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه دا ها کسان دی چای غوږ دی قرآن کریم تا او بیا تابعداریم کوي داغي د خسته بیان اولئک الذین هداهم الله اولئک هم اولو الالباب دغه صفاتونو والا مضبوط کړي دی الله تعالی دی په ایمان دغه صفاتونو والا دی صفا عقل والا صفات بیان کړي صفات دا الله تعالی بندگان سوق دی الذین یستمعون القول هغه د الله تعالی بندگان دي چې د الله خبرې اوري قول نه مراد د قرآن کریم دی یواز اوریدل نه فیتبعون احسنه به تابعداریم کوي احسنه دې ته اضافت بیانی وي په دې تعبیر سره ټول قرآن کریم احسن دی ذکر ابن کثیر وی الذین یستمعون القول یفهمونه ویعملونه ځان په دې کتاب باندې پوي بیا په دې عملم کوي بس دغه صفاتونو والا چې دي مضبوطم دي په ایمان د دې عقلونه مخالص دي افمن حق علیه کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار آیا هغه څوک چې پوره شوی دا پاغ باندې وینا د عذاب ګوره حقت په حق راوړی دی مؤنث په فعل مذکر راوړو که حقت پکارو ځکه کلمتون مؤنث دی نو فعل مؤنث پکارو الله تعالی مذکر د دې لپاره راوړی چې شدت ته په دې کې اشاره ده چې دا عذاب ګوره ډیر مضبوط دی لکه څرنګه چې نارینو کې قوت زیاتی په نسبت د زنانو دغه سي په دې عذاب کې شدت ده جانب مقابل به حذفی کمن لیس کذالک افانت تنقذ من فی النار آیتو بچ کولای شي څوک هغه څوک چې پور کې دنه نه اگر ضمیر پځه بیا من راوړو یو سړی د پور کې دنه پروت دی پیغمبر پاک ته الله وی چې ته بچ کولې شي نشي بچ کولې پیغمبر هم څوک د ورن نشي بچ کولې خپل لور نشي بچ کولې فاطمه ته نه وي او سیبان دي پیران دي صوفیا دي هغه خپل عوامو ته دوکي ور کوي او د دې پنوم باندې هغه نه خوراکونه کوي لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنيه لكن سر الله تعالی بشارت انتقالی بل حالت د تخفیف لكن سر الله تعالی حالت د تخفیف انتقالی حالت د بشارت تا او قرطبی بیا ویلی چې د لکن د استدراک د پاره نه ځکه مخکې نفي نشتا صرف نقل د کلام د پاره دی لکن هغه کسان چې یریدلی دي د خپل رب وی ودی د پاره بالاخانی لوی لوی بنگلې بیخا د پاسه داغې نه باغ غرف مبنیه نور بالاخانی به پخې پخې جوړې شوی دای د پاسه بنوري پخې پخې او تجری من تحتها الانهار بهیږي بلاندې داینه نهرونه داینه بلاندې نهرونه روان وعد الله لا يخلف الله الميعاد وعد الله تعالی د خلاف نه کی الله د وعده ټاکلی شي نه دا جیبن نعمتونه بل الله ور کوي دلته امام بخاری بیا حدیث ذکر کړي دا سی اوچتی بالا خانی مې جنت کې لکه څنګه چې موږ پښپګي ستورو ته ګورو اسمان ته داسې پړخيږي دغه سی د دې دا بنگلې بم پړخيږي لاندې نس ورته ګوري صحابه تاسو کو تلک منازل الانبیاء
دغه سی بالخانی هم الله تعالی صرف انبیاء ولور کوي. نبی سلام فرمایي چې نه دا هر هغه چا الله تعالی ورکی چې خبرې خسته کوي، مسکینان او غریبانو باندې خوراک کوي، د شپې مونږ کوي، په داسې حال کې چې خلک ودی. دا د انبیاء خصوصیت نه دی، هر مؤمن ته عزت لشي، خو چې دغه صفات والا خاوند دي. اطيب الكلام واطعم الطعام. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكوا ينابيع في الأرض. آیت نګوري یقینا الله تعالی نازلې د باران او بد باران چلې غل رچینی پزماکه کې بیا روباسي دای په ذریعہ باندې فصلونه چې مختلف دي، دای رنگونه مختلف، فصلونه رنگونه مختلف روباسي. نو ثم یهیج فتراه مصفرا، بیا وچی ویني غیلره تک زیړ فصل چې کله وچی غنم اوربشي جوار نو دا زیړ ښکاری. نو ثم یجلوه طعاما، بیا وګرځي غیلره مادرامات خلک بیا لوکی او کني لوکی نو د نور په ذریعہ ماتی کی بیا. اور سورۃ الکهف 15 آیات کې دای د دنیا د مثال د پاره بیان کړي. ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، یقینا په بیان کې خامخا نصیحت ده خاوندان د صفا عقلونو والو د پاره. پدې کې بیا تمثيل القرآن ته اشاره ده. امام ابن قیم بدائع الفوائد کې آیت کریمه د قرآن کریم د مثال د بار بیان کړي دي. تطبیق دا ده سرنګ چې الله تعالی باران د برن راوري، نو دانګ الله تعالی قرآن کریم هم د برن نازل کړي دي. یو سرنګ چې باران وشي، د باران په ذریعہ باندې خړونه وبېږي، چینی وبېږي، داو په دې زمګه کې ساری شي. دغه سي قرآن کریم چې کله بیان شي خلکو کې، نو خلق د خپل فهم او د ذهن مطابق قرآن کریم زده کی. بیا څنګه چې د اوبو په ذریعہ باندې فصلونه راځرغونیږي، نو د قرآن کریم په ذریعہ باندې مختلف خلق روزي، مختلف رنگونو کې. سوک بس حمایت او دفاع کوي، نو سوک به غیبتونه کوي، سوک به د لخپې وي، نو سوک به مرسته کوي. رنگونه مختلف دي. سوک به ظاهره کې در سره دوستانه کې، په پټه په منافقت کوي. نو څرنګه چې په فصلونو باندې وخت ډیر شي، نو وچی کنه. دغه چې قرآن کریم بار بار بیان شي، نو د دې مخالفین هم وچی کنه. آخره کې مادرامات شي، بس لکه فصل چې څنګه مادرامات شي. نو دې ته تمثيل القرآن. دنیا مثالم بده کې شتا، او بس دا یو تطبیق وکافي ستاسو د پوهې د پاره. دنیا مثال د پارم دی، د قرآن د مثال د پارم دی. افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، دیتا تقابل بین الفریقین. مخی دلیل بیان شو اس انتفاع دا پارا فرق بیان ہے. آیا آغا سو چکولو کرد اللہ تعالی دا سینہ اسلام تا، قبل اولو دا اسلام تا، او دے پرنا بانی دا طرف دا رب خپلنا اسلام تے سینہ دا کولو کرد رنائم ور کرد چا قرآن دے. نو دا پشان دا چا کی دی شي وی چې د پزړه الله مهر والی نشي کېده. یو سړی سره علم د قرآن دی، رڼا د قرآن ده، سینې کلاوه ده. بل سړی دی الله تعالی د پزړه مهر والی دی، اسم ورسره نشته، غریب سودم تشین دی. دا چرته برابر دي.
فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر الله. ہلاکت دی وی د چا د پاره د هلاکت دي دا خلکو د پاره چې سخت دي دا غزرونه او مخړون کې دي د الله د کتاب ما دا غزرونه سخت دي دا ولی سخت دي ځکه من ذکر الله اغید الله تعالی د کتاب نه مخړولې نو ځکه غزرونه سخت شوي دي. اولئک فی ضلال مبین. دغه صفاتونه والا دي گمراه ښکارا کې لویا گمراهی داده چې د الله د کتاب نه مخړې او داغي په مقاصد ځان نه پوهې. افمن شرح الله صدره للاسلام. الله تعالی د چا سینا اسلام ته کولو کړي نو تا هو وای نه کولوي کنه چا وای کولو شي اسلام ته چې الله تعالی د چا زړه کولاوي دا سا اسباب غواړي. هغه اسباب چې چا کې نه هغه صفات چې چا کې نه کولاوي دي ته وي اسباب انشراح الصدر. زاد المعاد کے امام ابن قیم دویم جز کې لیکي یو صفت پدې کې دا چې استابا عقیده د توحیدی. دویم صفت پدې کې دا چې تاسو رب علمي د بیعلم سړي سینه الله نه کولاوي. دریم صفت دا چې تا کې به نابتی. سلام صفت دا چې د الله ذکر به همیشه کې. پنځم دا چې مخلوق سره به ښېګړې کې. شپږم دا چې تا کې به شجاعت مادهی. اوم دا چې بې ځایه زنانو ته به نه ګورې بې ځایه خبرې به نه کې بې ځایه خبرې به نه اورې بے ځای زنانو سره مکینې نه خزونک چې ورته وي. لسم دا دی چې تب مرګ له تیارې کې دا لس صفات چې چا کی الله د زړه کولاوي دا ماته ز اجمالاً وي باقی تفصیلم دی. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هر کله چې مخکې د باز خلکو صفت بیان شو چې زړونه سختي او الله تعالی چې دغه خلکو د خیری کړی دي او الله خپل خیری کیا. فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر الله. الله وی داسې سخزړی هو دي چې الله هلاک کی چاغید الله تعالی د ذکر نه مخړی. اوس چې دغه سي بیماری پچا کې راشي نو دې د پاره علاج سره علاج وره الله تعالی نازل کړي د خسته خبره احسن الحديث خسته خبره نازل کړي دي. آسیشه د قران کریم دی کنه قران کریم احسن الحديث دی فصیح دی بلیغ دی لستون کی دم خوان ورکی اوریدون کو دم ورکی. نقصان پدی کی نشتا شک پدی کی نشتا ہدایت دے رحمت دے برکتون والا کتاب دے شفا پکی دا جسے اور پس زنو احسن الحدیث ورد زکوئی. کتاباً من کتاب دے دا حال دے دا مخینا پدا سے حال کی دا جمع کون کے دے ہر خیر لرا. کتاب دا مانا کتاب تا کتاب زکوی چې پای کې بس صحیح ہے نا صدا خیر خبر به پای کې چې کم کتاب کې د خیر خبرې نه ای د کتاب نشي ویلې خلک وی پلان کې کتاب کې دي نو کتاب نه ہے کنه متشابه نو متشابه ده متشابه ده معنا د قران کریم مضامین یو شان دي. ګوره یو صورت کې د جنت جهنم ذکر وشي بل صورت کې بیا راوړي مضامین یو شان دي. متشابه دا معنا متشابه دا معنا چې ګډ وډ دی ګډ وډ نه دی. متشابه دا معنا چې مضامین یو شان دي مسانی او بار بار بیانېږي بار بار لستلو والا دی خلک بار بار لولي
په یو پیر لوستلو باندې اکتفا نه کوي بشارتونه دي تخفیفات پدې کې بار بار راغلي دي د انبیاء علیه السلام واقعات پکې بار بار راغلي دي صفات شو تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر ویل کېږي رانیږي ویښتو اقشرار اصل کې ویل کېږي د سړی په دې بدن باندې ویښته ودرېږي رانیږ شي راوځيږي رانیږي دای د وجه سرمنې دای کسانو چې یریږي د خپل رب هر کله چې دا ویښته چې دي کنه دا صفت د سرمنې ده دغه جلود ذکر کو ویښته په سرمن باندې د قرآنی کریم دا اوریدلو د وجنا د خلکو سرمنې رانیږي شي سرمنې وځيږي نو ثم تلین جلودهم بیا نرمیږي دای سرمنې چې کله پدې کې د جهنم او د عذابونو ذکر راشي نو سرمنې راوچتي شي او کله چې د جنت ذکر راشي نو زړونه نرم شي او دو صفات شو بیا نرمیږي دای سرمنې دای زړونه د الله ذکر ده نو ذالک هدى الله يهدي به من يشاء دا هدایت الله تعالی دې چې کوي چاله چې وړي دې ته دین د الله تعالی ویلې شي هدایت د الله ویلې شي چې کوم انسان د دې صفاتو خاوند دي ومن يضلل الله فما له من هاد سوچ گمراه کی الله تعالی نشته دا د پار پلار باندې را وستون کې دا به سوق پلار را ولی چې الله سو گمراه کی دل د باز خلک دی هغه د صوفیا وای هغه د آیت کلمې نه استدلال کړي د خپل وجد باندې ها هو کوي کوټو کې اجرو کې جمعاتونو کې پزان باندې بیزای وجد را ولی وي مونږ کې جذبه را لوي مونږ عاشقین یو وي امام ابن کثیر وی چې دې ته جذبه د شیطان وای نو د شیطان کار دی قرطبیم برات کړي د دین هغه مقصد نه دی مراد چې دې ته اغسته دی امام ابن سیرین بیالی کی تلبیس ابلیس کی لکھی عجیب خبره ده وای په پستو بسترو باندې ناز دي زانونه وਹੀ سرونه وਹੀ ها هوی راغسته نو د کوی په غاړه چرته ودرا وکنه دیوال په سر باندې ودرا وایا پزان اوس وجد راولې زه نه راولي نا ټولي دوکي دي خلکو سره کیږي او خلق بیام قرآن و سنت د ناراضي افمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه آیا هغه څوک چې ځان بچ کوي په خپل مخ باندې ناکار عذاب په ورځ د قیامت په مخ باندې ګور عذاب دفع کوي نو کمن لیس کذالک دا پشان دا چا کې دي چې قیامت په ورځ په امن را روان په مخ به څنګه عذاب دفع کوي وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون نو بویل شي ظالمانو ته اوسکه سزا دا غمنو چې تاسو کول قمر کې ورته ذوقوا مس سقر نسبت د درو کړه وای کسان چې د دین مخ کې وو راغله او دي عذاب دا زین چې نه پویدل بیا تا پته ورته نو چې د عذاب د کمر خراغ دا عذابونو پتم بیا چاته ګورې نه لګي ښا اوس د دې کرونا وایرس چاته پته لګي هیڅ ته پته نر دې که خزه ده محسوسات دي که معنویات دي څه شه ده بس الله وي پويږي بنو فازاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون اوسکو الله تعالی په دې باندې شرمندگی په ژوند دنیا کې او عذاب د آخرت بملوي کدي پويږي راشه قران ذکر ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل یقینا من بیان کړی د خلکو د پاره په دې قران کې هر قسم نصيحتونه مثل بمانه نصایح
کم یو نصیحت بنئی چې الله به په دې کتاب کې نه بیان کړي هر نصیحت الله بیان کړي دا ولې دون نصیحتون الله بیانوي لعلهم يتذكرون دې د پاج دي نصیحت والی په یو نصیحت ونشو په بل ونشو بل تعبیرات الله بیانوي کله الله تعالی د انبیاء واقعات ذکر کی کله الله تعالی د جهنم تذکری وروړي کله د جنت تذکری وروړي کله د عقلیه بیان کی قرآن د عربین په لغت عربی کې ده لغت عربی کې ده یا واضح مضمون والا ده عربی په معنی وضاحت سره راځي غیر ازي وجنه د خاوند کګواله قرآن کریم کې کګي وګي خبري نشتا لعلهم يتقون دې د پاره چې دي ځان بچ کی د الله تعالی د عذابونو نه دلیل شو چې د عذاب د الله نه چې ځان بچ کې نو په قرآن کریم به بچ کې سبحانك اللهم